من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 23, 24, 25 नंबर आयत। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کچره تاسو په شک کې د هغه کلامنا نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. که تاسو په شک کې چې دا د الله د طرف نه نه دی او د ځانه جوړ کړی دی نو فأتوا بسورة من مثله، پس تاسو راوړئ یو صورت په مثل د دې قرآن، د قرآن د صورتونو په شان یو صورت، یو ادنا کم مقدار والا. وادعوا شهداءکم، او تاسو را اوبلئ را اغواړئ خپل مددګاران من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. کچره تاسو د قرآن مثل را نوړو، فإن لم تفعلوا کچره تاسو د قرآن مثل را نوړو ولن تفعلوا او هرگز نشئ راوړئ، فاتقوا النار التي، پس تاسو او یریږئ د هغې اورنا، ځان بچ کئ د هغې اورنا، وقودها الناس والحجاره، چې خشاک داغې انسانان دي، والحجارة او کانی دي، اعدت للکافرین، تیار شوی دی د کافرانو د پاره. د جهنم خشاک انسانان دی. کم انسانان؟ کم انسانان چې د الله حکمونه نه مني، انکار تی نه کوي، کافران د یو خشاک، او دویم خشاک کانی او گٹی، چې دا کافران ولا عبادت کوي، یا دغه کانی دی یا نور کانی دی. وقودها الناس خشاک د دې خلق دی،
چې قرآن مجید نه مني او زمونږ په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړي، یا د الله تعالی او د الله تعالی د نورو پیغمبرانو او آسمانی هدایاتو نه انکار کوي، او د اسلام چې څومره قطعی او یقینی عقیدې دي د هغې نه د څه عقیدې نه انکار کوي، نو دغه خلق د جهنم خشاک دی. اللہ قرآن کے فرمائی سورة انبیاء کی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تاسو وما تعبدون من دون اللہ او اغا معبودان باطلا چی دا اللہ نغیر ولا تاسو عبادت کوئے حسب جہنم، تاسو او تاسو دغا معبودان حسب جہنم دا جہنم خشاک دے. چی دا کم معبودان باطلا و عبادت شوی دے نو دا جہنم خشاک دے. انتم لها واردون، تاسو بدیتا رازے لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها، کچرے دق معبودان دا باطل معبودان وے، لو کان هؤلاء آلهة کدغ معبودان وے کواقی دا خدایان وے نو ما وردوها دی بنور آغل دے دوزخ تا، وکلن فیہا خالدون تاسو او دی طول با پا دے دوزخ کے ہمیشہ دے آیات کے چاہتے وے چی دا جہنم خشاکے کافرانو تو یہ کافر تاسو او تاسو دا باطل خدایان دا جہنم خشاک. بل دے فرمائی اللہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ہرچ بے انصافا کافران خلق دی فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا نو دابد جہنم خشاک وی. سورة جن آیات نمبر 15 کے اللہ فرمائی. نو دین معلوم شچ دا جہنم خشاک کافران دی او گناہگار مومن دا جہنم خشاک نہ دے، اگرچہ دا گناہونو سزا بوتا ملاوی گی کہ اللہ اغواری، نو دا دوزخ پا اور کے با گناہگار مومن لا سزا ورکلی شی خودی با دا جہنم خشاک نوی. کافر چی جہنم تزی نو دے رسوائے لزی، او مومن چی جہنم تزی نو دے صفائے لزی. دا گناہونا غخیر تی درکی صفا کئی ہے. نو دا جہنم خشاک سوک دی کافران. والحجارہ او کانی، نو دا کانو نا مراد یو خاص قسم تور کانے دی. تور کانے سخت بدبوی کانے دی چی پا اور کے ورواچے نو توم دیر پیدا کئی اس خواہ بویم پیدا کئی. نو پا جہنم کے دغ کانی بئی چی اور با پہ دیر گرمی گی اس خواہ بویم ہم کی چی دا کافران پہ تنگ شی. او بعض عالمان وی دینا مراد اغا کانی دی چی کافران و مشرکانو تی بوتان جوڑ کریو او دا غیب عبادت کو. نو دغ کانی بم دوزخ کے واچولی شی، نو یو با پہ اور گرم کری شی او بلدا چی دا کافران با پہ خپشی کانی سو گناہ کرے چی اور کے اچھی. وی چی گجر خفکے نو کٹا کٹے والا ہوا چی دا کافر خفکے نو دا بوتان والا اور کے واچوا. اعدت للکافرین
تیار شوی دی د کافرانو د پارا دا دوزخونه تیار شوی دی کافرانو د پارا دی آیات نه دا معلومه شو چې دوزخ او جنت د پخوا نه پیدا دي تیار دي داسې نه چې رستو به جوړېږي او کافرانو ته به بیا په قیامت کې وخوري شي داغه دوزخ دی را شویږي نه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فدې مخکې آیاتونو کې د قرآن نا منکر خلکو د پاره وعید او سزا بیان شو او په دې آیات کې د قرآن منونکو د پاره ثواب او خوشخبری بیانېږي د قرآن پاک دا طریقه ده چې کوم ځای کې د یو څیز بیان وکړي نو ورسره د هغې مقابل هم بیانېږي لکه د ایمان بیان وکړي نو ورپسې د کفر بیان کېږي او که د کفر بیان وشي نو ورپسې د ایمان بیان کېږي که د خوش قسمته خلکو بیان وشي نو ورپسې د بد قسمته خلکو بیان کېږي او چې د بد قسمته بیان وشي نو ورپسې د ښکلې خلکو بیان وشي او کله یو څیز ذکر کړي نو د هغې مثال او مشابه هم بیان شي دې ته تشابه ویلی شي نو دلته د مؤمنانو ته زیری ورکوي د آخرت د هغې نعمتونو په باره کې داسې څیزونه چې د انسان ذهن یې په اسانه قبلی او په هغې باندې پویه اسانه وي نو د آخرت نعمتونو په باره کې ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ پاک فرمائی وی ما د خپلو نیکانو بندیانو د پاره تیاری کړی دی څه شی مې ولا تیار کړی دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هغه نعمتونه الله تیار کړی دي ما لا عین رأت چې سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت او نه غوږونو اورېدل د هغې کړي دي د هغې ښکلې صفات غوږونو اورېدلې هم نه دي داسې خشتا ولا خطر على قلب بشر او د یو انسان په زړه کې او په خیال خاطر کې هم تېر شوي نه دي او بیا د دلیل دپاره بطور اشهاد پیغمبر علیه السلام د قرآن آیاتو دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین ندی معلوم ہے سیو نفس تا هغه څه چې الله د دوی دپاره پټ ساتلی دي هغه نعمتونه چې هغه د سترګو یخوالی دی یو حدیث مبارک کې راځي وی موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیها یعنی د یوې کوړې په مقدار ځای په جنت کې د دې ټولې دنیا نه او د دې دنیا کې چې څه نعمتونه دي د هغې ټولو نه بهتر دي د یو چابک یو کوړې ځای چې په جنت کې چاته میلو شو نو دا ټوله دنیا او څه چې په دنیا کې وي د قلق غوندې ځای ولا ډېر بهتر دی نو په دې ځای کې چې د جنت د نعمتونو کم بیان شوی دی دا صرف د انسان د پوهې په اندازه باندې د خیال او فکر مطابق شوی دی کنی د جنت نعمتونو د دنیا د نعمتونو د ځمکې او د اسمان د فرق نه ډیر زیات فرق دی د جنت د ټولو نعمتونو بیان په دې دنیا کې د انسان د سوچ فکر او خیال او عقل نه بالاتر شیز دی د انسان عقل ورته نه رسیږي په دنیا کې د انسان په نظر کې د اوسېدلو ځایونه د خوراک سیزونه او د دنیا کې میاں بیوی د یو بل نه لطف اندوزی دا لوی لوی نعمتونه شمیرلی شي د دې ده کې الله پاک او د الله محبوب پیغمبر په بیانونو کې
د انسان د خواهش او د فکر او د خیال مطابق بیان چیزونه بیانېږي بطور انعام. نو الله فرمایي وبشر الذین آمنوا، زیر ورکا او خوشخبری ورکا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی. وبشر الذین، زیر ورکا، بشارت خوشخبری زیر هغه خبر ته ویلی شي چې هغه انسان ووري نو په دې بشرا په دې مخ باندې د خوشحالۍ آثار او علامې ښکاره شي. نو دلته هم چې کم خبر ورکولی شي نو دا داسې خبر دی چې د دې په اورېدو سره د مسلمانانو په مخونو او په بشرو باندې د خوشحالۍ نښې ښکاره کیږي چې هغه د جنت همیشه نعمتونو خوشخبری ده. د دوی د پاره دلته الله پاک د ایمان سره د ایماندار د پاره د عمل صالح قید هم لګولی دی. ایماندار با عمل صالح هم کوي. نو دې نه معلومه شو چې صرف ایمان د عمل صالح نه بغیر انسان د دې بشارت او زیری مستحق نه ګرځي. اگر چې یوازې ایمان هم د جنت د جهنم د همیشه اوسېدونه د بچ کېدلو سبب دی. او مؤمن چې هر څومره ګناهګاري نو یو وخت به د جهنم نه وویستی شي او جنت ته بلار شي، مگر د عذاب د جهنم نه مکمل نجات د عمل صالح نه بغیر هیڅ څوک هم مستحق نشي جوړولی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زیر ورکا هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی، ان لهم جنات، چې د بېشک د دوی دپاره د جنت باغونه به وي، تجری من تحتها الانهار، جاری به وي لاندې د هغې نه نهرونه، بیږي به د هغې نه لاندې نهرونه. دا جنتونه په داسې طریقه تیار کړي شوي دي چې په دې کې عالی شان محلات او هر قسمه خیسته او انسان له مزه ورکوونکې قسم قسم بوټي او اونې به پکې لګېدلي وي. او د انسان خوند او مزه زیاتولو دپاره د دغې محلاتو او د دغې ونو بوټو لاندې الله د خپل عظیم شان مطابق یو عجیبه او ښکلی انداز باندې نهرونه روان کړي وي. په اواره ځمکه به روان وي، کندې به یې وله نی کړې. موږ خو د دنیا دې نهرونو ته ګورو نو ځمکه کې وله کنده کړي، هغې کې اوبه روانې. نو دا به په اواره ځمکه باندې وي، بلا تشبیه داسې لکه د شیشې پیپ په ځمکه د پاسه پروت دی، اوبه پکې غونډې روانې دي، یو خوا بل خوا نه خورېږي. اوس د دغې نهر خټه دا به د مشکو د عنبرو په شان خوشبویه وي. په دې نهر کې چې کم کاڼي وي دا به قیمتي مرغلرې وي، او د ظاهري حسن او زیبایش نه علاوه بې شمېره نورې فایدې به پکې انسان ته حاصلېږي. روزانه به په خوند او مزه غشتو کې زیادت راځي. نو د دې نهرونو څه لږ غوندې حال سورت محمد کې الله فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. دا هغې جنت چې وعده د متقیانو سره ده د هغې حال دا دی چې په دې کې به نهرونه وي، فیها انهار من ماء، په دې کې به نهرونه وي د اوبو، غیر آسن چې بدبویه به نه وي، وخت تېرېدو سره پکې بدبویي نه راځي. وانهار من لبن لم يتغیر طعمه،
پدے کے با نور نہرو نبی دا پیو لم یتغیر طعمه چی خوان کے بے تغییر و تبدیل نوی انہار من لبن وانہار من خمر لذت للشاربین دا شراب و نہرو نبی پکے جاگے کے بخوند و لذت و مزوی دسکن کو دا پارا وانہار من عسل مصفا سنہرو نبی پکے دا صفا او خالص شاتو ولهم فیہا من کل الثمرات دی دا پارا پکے ہر قسم میں وجات وی ومغفرت من ربهم و دا دوی دا پروردگار دا طرف نبا پکے بخشش ہم وی ندا دا جنت نہرو ندی سلور نہرو ندی انہار من مائن دا ابو نہرو نبا پکیوی نمبر 2 انہار من لبن دا پیو با پکی نہرو نوی نمبر 3 انہار من خمر دا شراب با نہرو نوی نمبر 4 وانہار من عسل مصفا دا صفا شاتو بم نہرو نوی دا سلور نہرو نبا پا جنت کیوی دا دیگا سر چشمہ با کم زیوی دا سلور نہر دا کم زین را روان دی وی پا جنت الفردوس کے دا پیغمبر علیہ السلام چی کم کور دے نو دا اغی کور نبا دا سلور نہرون را روان شی اور دا پیغمبر علیہ السلام ہر امتی کور تا ڈائریکٹ کنیکشن با ملاوی دا سلور نہرون دا پیغمبر علیہ السلام امتیانو تا ڈائریکٹ کنیکشن دے اور نور قومونو تا بسنگئی وی سنگا چی دا پیغمبر علیہ السلام یو ادنا امتی کور تا ڈائریکٹ کنیکشن زی نو دقا سی دا پیغمبر علیہ السلام دا کورنا ہر پیغمبر تا بم یو کنیکشن ملوشی ہر پیغمبر تا یو کنیکشن نو بیا دا خپل پیغمبر دا کورا دا اغا امتیانا تا با نور کنیکشن ملاویگی واہ واہ امتی تا دا پیغمبر علیہ السلام امتی او پا جنت کے دا پیغمبرانو سر پیسہ کے یو شان تکلی دا برکت دا محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے منگ دا پیغمبر علیہ السلام پا امت کے ہمیشہ لری دا دے امت میں دے اللہ بار کئینا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری زیر ورکا اغی کسانو تا چی ایمان روڑی دے و عمل صالحی کلی دے چی بے شک دا دوی دا پارا دا جنت بابو نبی تجری من تحتها الانہارو جاری بی داغی لاندی نہرونا کلما رزقو منها من ثمرت الرزقا ہر کلچ دوی تا روزی ورکلیشی منها دا دی جنت دا باغنونا من ثمرت دا می وجاتنا رزقا روزی وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل دوی بوی دا خو اغمی وجات تی رزقنا من قبل چی من تمخ کی ملو شویری کلما رزقو منها من ثمرت چی کل دوی تا ورکلیشی دا جی دی جنتونو نا میوی دا خوراک دا پارا وی دا خو اغا میوی چی من تراکلیشی وی دا اغا میوی چی پا دنیا کے من تملو شویری نو دا پا دنیا کے دا میوی چی سنگ دی او سنگ نمون دی اوم دق شانتے با پا جنت کے شکل بے امداسی نم بے امداسی خوان مزہ بے امداسی نی دے بوئی چی دا خو منگ تا پا دنیا کے دا میوی داسی یا سڑیا تقوی لگ او سکا نو چی وی سکی نو دا دنیا و دا جنت دا غی دا زمک و دا اسمان نا دیر زیاد فرق دا پڑن بیزل دا سی ولی کئی چی دا دنیا دا میوی شکل و نم ور کئی وی دا زکا کدا شکل دا دنیا ورنکلی شی دا جنتی بے سو پیجنی دا سشیری ما چی سکول کی سبق وی نو آگر رزکی دا چترالیو ماسٹرو 400 پڑون بیزل اولی دلا اور آگئی ناغا با منگ سر ٹیوشن کو نو منگ ناغا مخ کی گنیج ویو ناغی چتا گنی لیدلی نو الا وی تاسو لرگی خورے دا لرگی خورے دا سنگی خوان دے سنگی منگو تے خوگ دے
بیا مولا ګنیری وکړه نو هغه یو څو ګنیری وخوړلو خوند یې ورکړه بیا مو ته دې ته ګنې وایي نو هغه ګنې نه پېژني هغه وایي تاسو لرګي خورئ نو که په دې جنت کې یو جنتي له داسې میوه ورکړي شي چې د دنیا په شانتې شکل نی نو دی به څه وایي چې دا څه شی دی زه ورسره څه وکړم چل به یې نه ورځي نو د دنیا د میوجاتو په شکل کې وایي چې دی یې وپېژني چې دا فلانې میوه ده دا ام دی دا خټکې دا خربوزه دا انار نو شکل به د دنیا په شان چې دی وپېژني بیا چې دی وایي دا خو د دنیا هغه دي که نه دا خو موږ هغه وخت هم خوړلی وایي ته خو یې وسکه نو خوند بیا عجیبه به و اتو به متشابها دې ته به داس همرنګې ورکړي شي چې دوی یې وپېژني او چې بیا په سارله په جنت کې بیا وله نوره میوه وایي دا خو پرون دې جنت کې خوړلي وایي ته خو یې لږ وسکه نو دا هغه پرونې جنتي میوې نه دا نننې نورم عجیبه ده نو روزانه به خوند او مزه زیاتیږي او بعضې وایي و اتو به متشابها هذا الذي رزقنا یعنی ثواب د هغې عملونو دی چې موږ ته په دنیا کې نصیب شوي وو چې نن موږ ته ملو شو هغه عملونه چې په دنیا کې هم کړو دا خو د هغې ثواب دی هذا ثواب الذي رزقنا من قبل في الدنیا دا ثواب د هغې چیز دی چې موږ ته ملو شوی په دنیا کې من المعارف والاعمال دا خدای معرفت او کم عملونه موږ ته په دنیا کې ملو دا د هغې ثواب دی و اتو به متشابهه بل معنا دا سکیږي چې دوی ته به راوړلی شي وربکړی شي هغه روزي او هغه نعمتونه چې هغه به برابر وي په مرتبو او اوچتوالي کې د دوی د عقیدو او د عملونو سره متشابهه دا نعمتونه د دوی د عقیده او د عمل سره متشابهه یو شانتي دي دا ټولې معنی په خپل ځای باندې درستی دي کلما رزقوا منها من ثمرة هر کله چې ورکړي شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمرة څه میوې رزقا روزي قالوا هذا الذي دی بوی دا هغه میوجات دي رزقنا من قبل چې موږ ته راکړي شوي دي مخکې و اتو به متشابها او دوی ته به ورکولی شي دا میوې همرنګې شکل کې به یو شانتې خوند کې به بل شانتې زیاتې به ولهم فیها ازواج مطهرة او د دوی دپاره فیها پدې جنت کې پدې جنت باغونو کې ازواج بیبیانې به وي مطهره ښې پاکیزه د انسان مزاج او طبیعت دا دی چې اول ځان دپاره د اوسېدو ځای غواړي یو کور مې وی چې لږ آرام خو مې پکې کولی څه په پردی اجره کې په جومات کې او د چا دکان مخکې په ډبه باندې به پروت یم خدای چې یو ښکلی کوري نو بنده اول کور غواړي د چې کور ورته میلو شو شکر یې ویست شکر دی خدای کور دی راکړ بیا د دې کور آرایش او زیبایش سامان پسې ولګي چې دا کور خشتی د خوشحالی سامان پکې برابر کی نو چې دا هر څه میلو شي نو بیا دې بل فکر کی شي یو رفیق حیات دی وي د جون ملګری دی وي چې هغې سره یو ځای اوسېږم هغه هم خوشحاله یو زه هم خوشحاله یم هم جنس بیا غواړي بیا دا هم جنس د مزاج مطابق پکاري هر سړي ته د خپل مزاج مطابق بیبي چې دی ورسره فطري او طبعي طور باندې
خوشحالی. دې بیبیانو دپاره هم په دنیا کې څه اوصاف پکاري چې بیبي دې نیکه وي. دې پسې مزه چې ډېره مالداره وي، دې پسې مزه چې ډېره قامداره وي، لوی لښکر قومي وي. دې پسې مزه چې ډېره زیاته خشته ده، حسین او جمیله ده. دې پسې لاړ شه چې څومره دینداره ده، چې دینداره وي نو دا بیبي ښه وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع، د زنانه سره د څلورو وجو نه نکاح کولی شي: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. د مال د وجې نه، حسب او نسب د وجې نه، د حسن او د جمال د وجې نه، او د دین د وجې نه. فاظفر بذات الدین تربت یداک. نو تخپل ځان په دیندارې باندې کامیاب کا. نو حسن او جمال او مالدارۍ ته، قامدارۍ ته مه ګوره، دینداری ښه ده. او بل حدیث مبارک کې راځي الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دا ټوله دنیا یو وخت پورې د نفع او فائدې شیز دی، خو بهترین شیز د نفع د دنیا نه صالحه او دینداره بیبي ده. هر چاته د خدای دینداره بیبي ملو کی. اوس دینداره بیبي څنګه وي؟ وی ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. مومن تا د تقوا نه رستو بهترین چیز د پیدې د صالح او دینداري بیبینا بل چیز به داسې ښه نه ملو شوی. نو هغه دینداره بیبي د هغې خوبي دا ده ان امرها اطاعته، که خاون ورته حکم وکړي نو دی تابعداري وکړي. دا ښکلې بیبي ده چې سړی ورته خبره وکړي وي ښه، دا نه چې جبې نه لور جوړ کړي او زخمي یې کړي پې. دا دینداره بیبي. وان نظر الیها سرته، که سړی ورته نظر وکړي نو دا ښځه خپل خاون خوشحاله کړي، په کتو یې د سړي زړه باغ باغ شي. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّأَتْهُ. او که یو سړی یو داسې کار باندې قسم وخوري چې د هغې پوره کول د ښځې سره متعلق وي او شرعاً جایز وي، نو د هغه په قسم کې رښتینوالی راولي. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. او کدا سړی د کور غایب شي، سړی چرته لاړ شي او په کور کې دا پاتې شي، نو د خپل ځان او د خاوند د مال خیرخواهي کوي، حفاظت یې کوي، خیانت پکې نه کوي. دا نه چې سړی په یو لاړه او دا په بله لاړه او هر څه یې وله ګډ وډ کړله. نو دا د دیندارې ښځې صفتونه شو. بل حدیث مبارک کې راغلی دی وی افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه. د ټولو نه بهترین چیز ذکر کون کې جبه، شکر کون کې زړه، او هغه مؤمنه بیبي چې د خاوند سره د ایمان په کارونو کې، د اسلام په کارونو کې تعاون کوي. نو دا دینداره ښځه ده. ښځه په یو څو څیزونو کې د خاوند نه کمه پکار ده، او په یو څو څیزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده. دا کمې زیاتې کتابونه لیکلي دي، نو که د دې لحاظ ونه ساتي نو سړی به داسې سپک ډک پاتې شي. یو په عمر کې ښځه کمه پکار ده، سړی د اندازن په عمر کې زیات وي او ښځه ته یو پوټې کمه پکار ده. وریج نه،
دویم فقط د قد په اوږدوالي کې یو فوټې کمه پکار ده، او دریم په مال کې یو فوټې کمه پکار ده، او څلورم په شرافت کې یو فوټې کمه پکار ده. سړی دې تېنه زیاتي په دې کې عمر کې د یو فوټې زیاتي، قد کې د یو سړی زیاتي، مال کې د لږ زیاتي، او شرافت کې د زیاتي. څلورو څیزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده. حسن کې یو فوټې خشته پکار ده، د خاوند نه لږه خشته. ادب کې لږه زیاته پکار ده، او تقوا کې فوټې زیاته پکار ده، او خو اخلاق او عاداتو کې لږه زیاته پکار ده. نو دا کور به ښه جوړېږي. نو څنګه چې په دنیا کې د بیبیانو صفتونه او هغه صفاتو ته بنده وګوري او هغسې ورته میلو شي نو ښه وي، نو دقه شانتې په جنت کې به هم دوی ته بیبیانې میلاویږي چې ټول اوصاف به برابر. نو سړی په دنیا کې اول کور غواړي، نو چې کور میلو شو نو د هغې حسن برابر کړي، نو بیا وایي رفیق حیات دې وي چې د هغې سره ښه وخت تېر شي. نو دا د دنیا بیبیانې به سړي سره په جنت کې وي. هر مؤمن سره خپله مؤمنه بیبي په جنت کې به وي، او د دې نه علاوه نورې بیبیانې چې هغه په جنت کې پیدا شوي دنیا کې نه، اب هم د ده سره وي، او دا سړی به خوشحاله وي ورسره. یو جنتي په جنت کې به ناست وي، پس کار کې ځان مشغول کړی دی، ناست دی. ناګانه په شا ورته چا لاس کېښوده، چې په شا یې ورته لاس کېښوده نو داسې بره وکتل چې دا څوک دي، چې بره یې وکتل نو د هغې په مخ کې خپل مخ ولیده، مخ یې داسې صفا لکه د شیشې چې ده پکې خپل مخ ولیده، ډېره ښه شته. دی ورته یې من انتې ته څوک یې؟ هغه ورته یې انا من المزید، زه خو د تاله زیاتي انعام الله را لېږلی ما، نورې به دې وي خو زم الله را لېږلی ما، انا من المزید. د جنت دا حورانې دا د کافرو نه جوړې شوي دي، دا بدنونه د کافرو نه جوړ دي، ډېرې به خشته وي. وګورئ دا دنیا کې دا خړه پړه ده، دا به د هغوی نه ډېره مزېداره حسنداره او د هغوی سرداره به وي. د دنیا دا بیبي دا به د جنت د حورو سرداره وي، او د هغې نه به مزېداره وي، اگر چې دې کې خړه پړه ده، خو هلته کې به ډېره خشته. پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته ورغی، چې جنت ته ورغی جبرائیل ورسره و، ناګانه د جنت بیبیانې حورانې راجمع شوي دي، او په شریکه باندې خوشحالي کوي، سندرې وایي. یوه لګیا ده د نورو غوږ ایښی دی، او په آخره کې ورسره بیا دیم یو ځای کېږي. حدیث کې راغلی ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین، په جنت کې یو اجتماع به وي، یو جلسه غوندې به جوړی د حور العین. یرفعن باصوات، اوازونه به پورته کړي وي، په زوره لګیا دي، داسې اصوات اوازونه لم تسمع الخلائق مثلها، چې مخلوق د هغې په شانتې اورېدلي نه دي. هغوی څه وایي؟ وی نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، من به همیشه پدی جنتونو کیو، فلا نبید ابدا، نو من بچره هم فنا کیگو نه هلاکیگو بنا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، من به همیشه په نعمتونو کیو، فلا نبأس ابدا، چربم فقیرانی کیگو نه، نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، من به همیشه د خپلو خاوندانو نه رضایو، فلا نسخط ابدا، چرې به هم ترې خفه کېږو نه او ناراضه کېږو به نه، غصه به ورته نه کوو. طوبی لمن کان لنا وکنا له، خوشحالي هغه چا دپاره چې موږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره یو، دا یو شانتې لګیا وي. طوبی لمن کان لنا وکنا له، نورو به وی لا اله الا الله، لا اله الا الله. وی جبرائیل ورته چې چپ شئ، محمد رسول الله تشریف راوړی.
بناګانه ټولې په خود شولې قلارې شولې بیا د پیغمبر علیه السلام سره د جنت دی بیبیانو خبرې اترې کړي دي ټولو ته وی الله تاسو نورم خوشحاله کا ډېرې خشته الله در باندې زما امت خوشحاله کا یو پکې داسې چالاکه غوندې ورا مخکې شوله وی دا الله محبوبه د قیامت په ورځ باندې ما به چاله ورکوي نو وی تا به بلال له ورکمه د هغې داسې مخ ته وکړه ایله بیله تور حبشي غلام له مې ورکوي وی چې هغه دې م قبوله کړي که نه او دې نورو مو وی خندل وی دا به بلال له ورکوي وی بلال به تور نی په دنیا کې خو تور دی خو د دا ټول تورواله به راجمع شي د جنت د حورانو په تندي باندې به خال ولګېږي چې دا حسن پې د دوی زیات شي ولهم فيها ازواج مطهره دې جنتیانو د پاره به فيها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې وي مطهره خې پاکیزه د دنیا د خیرو نه پاکې د بیمارو نه پاکې د بدو خویونو نه پاکې د انسان د مزاج مطابق به بالکل به خوشحاله وي وهم فيها خالدون دی به همیشه وي په دنیا کې چې سړی وي کور مې دی وي بیا بیبیانې پیدا شولې اوس خوشحاله دی وي الله چې ته زه مړ نشم چې ته دا بیبي مې مړه نشي چې ته کور مې روان نشي دا غم ورسره الله وي مړه کېدل دې نشته وهم فيها خالدون دوی به همیشه همیشه په دې جنت کې وي مرګونه بیا نشته دی نعمتونه ختمېدل نشته دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين